نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر دی ليلة القدر متعلق ډیر بشمیره احادیث راغلي دي په حدیث کې د دیش په ډیر زیات فضیلتونه بیان شوي دي صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 کی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ارشاد نقل کوي و من قام ليله القدر ایمانا واحتسابا کوم یو کس چې د ایمان په حالت کې او په اخلاص نیت سره په دې شپه کې عبادت وکړي غفر له ما تقدم من ذنبه الله پاک د دې انسان تیر شوي ټول ګناهونه معاف کوي د دې شپې د فضیلت لپاره آقا نامدار صلی الله علیه وسلم دوه شرطونه ذکر کړي دي اول دا چې د دې انسان د عمل کولو ول انسان ایمان او عقیده ټیک وي کچیرته د دغه انسان عقیده ټیک نه وي کدا انسان ډیر بشمیره شپې ډیر ليله القدر د عبادت وکي دا انسان عبادت بیا هم د الله جل جلاله په دربار کې قابل قبول نه ده ځکه چې عقیده دا بالکل اصل او بنیاد ده کچیرته د یو انسان بنیاد دا ټیک وي او په دې باندې بره د عبادت او عمارت او بلډینګ کور جوړول غواړي نو دا به د دې انسان لپاره ډیر زیات اسان وي او کچیرته د یو انسان عقیده بنیاد دا خراب وي نو په دې باندې بلډینګ او عمارت جوړول دا ډیر مشکل کار ده ځکه چې د عقیده چې کومه ده دا بالکل د انسان لپاره بنیاد او اصل ده شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله هغه خپل فایل هغه خپل رساله القواعد فی العقائد کې دا یو خبره لیکلې ده وای د عقیدې مثال د انسان د زړه غوندې ده کچیرته د انسان زړه روغ وي نو که نور اعضاء د هر قسم وي د انسان بیا هم ژوندی پاتې کېدلی شي او که د انسان زړه خراب وي د زړه نه یوه حصه کاټ کې نو دا انسان کله هم ژوندی نشي پاتې کېدلی بالکل دغسې عقیده دا د انسان داسې ده که چیرته د چا عقیده صحیح وي د انسان په دنیا کې هم او په آخرت کې په دواړو جهانو کامیاب ده د انسان ته په دنیا کې هم په دې ثمرات ملاويږي او په آخرت کې هم دې ته جنت ملاويږي او که چیرته د یو انسان بنیاد او عقیده خرابوي دا انسان په دنیا کې هم او په آخرت کې همیشه د په خساره کې ده بلکې د دې لپاره عذاب او سخت وعیدونه نازل شوي دي نو موږ تاسو ته پکار ده چې خپل عقیده د دې شپې د فضیلت لپاره خپل عقیده هم ټیکو او نورو خلقو عقیده د جوړولو سره موږ امداد هم وکړو او د نورو خلقو عقیده هم موږ ټیکو او دوم شرط آقا نامدار صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی ده چې کوم کس په دې شپه کې عبادت کوي د هغه نیت ټیک وي کچیرته د په نیت کې ریا او خلکو ته ځان ښکاره کول مقصود وي نو دا کس که ډیر عبادت وکړي د الله په حضور کې د دې عبادت ناقابل قبول ده او دې حدیث کې او دې نه مخکې نور حدیثونه چې کوم دي په دې کې د ګناهونو د مغفرت ذکر ده غفر له ما تقدم من ذنبه د دې ګناه نه مراد صغیره ګناه ده او د کبیره ګناه د دې د معافي دوه صورتونه دي یا به دا حقوق الله وي یا به حقوق العباد وي کچیرته حقوق الله نو دا په توبه او په استغفار سره الله جل جلاله معاف کوي او حقوق العباد چې کوم دي د دې دوه صورتونه دي یا به هغه حق صاحب حق ته واپس کوي یا که هغه نشي واپس کولی بیا به د صاحب حق نه د هغه معافي غواړي که ډیر د حقوق العباد په باره کې د صاحب حق نه معافي یا دغه حق ادایګي دا ضروری ده صرف په عبادتو سره د حقوق الله معافي کېدلی شي او که انسان ډیر شپې عبادت وکړي په عبادت سره حقوق العباد نشي معاف کېدلی دا ليله القدر
دا کوم شپه کې وي نو صحیح بخاری کی ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 کی دا فرمائی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان وای تاسو د رمضان مبارک اخیری لس ورځې اخیری لس تاق ورځو کې تلاش کوئ یعنی یوشتم درویشتم پنځویشتم او وشتم او نهویشتم دا 15 ورځې داسې دي چې په دې کې تاسو د دې شپې تلاش کوئ حضرت عباده رضی الله تعالی عنه هغه هم د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه یوري تپوس وکړو چې دغه شپه مونږ په کومو شپو کې تلاش کوو د دې لیلة القدر دا مونږ په کومه شپه کې تلاش کوو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تاسو د رمضان مبارک آخري لس تاق شپو کې تلاش کوئ او په دې شپه کې ډېر زیات عبادت کول پکار دي او ډېره اهمه او زیاته دعا چې تاسو په دې شپه کې د دې دعا ډېر زیات ورت کوئ هغه دا اللهم انک عفو اے الله جل جلاله ته ډېر زیات معاف کوونکی تحب العفو او معاف کول خوښوي هم فاعف عني مونږ معاف کا نو الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د دې میاشتې او په دې میاشت کې د لیلة القدر فضیلت ثمرات او برکات را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین